جنت په تکلیفونو کې پروت دی. جنت پس دی په تکلیفونو مشقتونو کې پټ دی. حجبت النار بالشهوات، جهنم اور پټ کړي شوی دی په خواهشات. حجبت النار بالشهوات، جهنم اور پټ کړي شوی دی پس کې په خواهشاتو کې. نن یو خواهش پوره کا، بلوز بل خواهش، بلوز بل خواهش، بلوز بل خواهش. کله چې دا خواهشات مونږ او تاسو پوره کوو بیا پکې مونږ دام نه ګورو چې په دې خواهش الله راضي کیږي که ناراضه کیږي. په دې خواهش خو چاته ظلم نه رسي زمانه، په دې خواهش خو زما چاته د پردې حق د خپل لاندې کیږي نه. خواهشات نو چې کله خواهشات او غلام یو انسان جوړ شي نو جهنم الله پسې کې پټ کړي. رسول الله مبارک فرمایي په خواهشاتو کې او موت د خواهشاتو د نفس غلامان شو چې زړه راته سوي بس من سوي من جو من چاہے وہ کرو، بس من جو چاہے کرو. زړه چې راته سوي بس کوا 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 نو انجام به دی چې د خواهشاتو کې خو څه پټ دی. جنت نه دی هلته بیا څه دي په دې موضوع چرچو نه وروستو د دې نه پس بیا د جهنم اور او لمبې دي بس هغې ته به ورغورځېږي. او جنت الله پټ کړي په مشقتونو تکلیفونو کې. غټ تکلیف دا دی چې ته خواهشات شاته کې او د رب الجلال مینا محبت اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اطاعت مینا محبت هغه مخته کې خواهشات او شغې دغه انسان د روحاني طاقت سیوا کیږي. او چې کله روح د پاسه شو د نفس تاسو د خپل خپې د لاندې کو یو قدم په نفس کې دی او په خواهشاتو نفسانی او بس دویم قدم به تاسو بیا په جنت کې دی. مسلمانان الله پاکم د نفس د غلامۍ نه آزاد کړه. دا دعا کوي یا الله موږ د نفسانی خواهشاتو نه محفوظ وساتي. دا زیناکار زنا ولې کوي تاسو له تاسو خوان وته ملاوي یو څو سکند یو څو منټه خوان لپاره دې زنا وکړي. دا پردي ما دا رشوت دا افسران دا رشوت ولې رشوت ځکه چې پیسې ده او پیسې چې کله جیب ته راشي نو خوشحالي ته ملاوي که نه ملاوي. نفس په خوشحالي د نفس خوشحالولو دپاره هره ګناه شروع څومره ګناهونه دي تاسو په دې کې بیا سوچ کوئ. دې شاته نفس ولاړ دی او نفسانی خواهشات دي. دغه خواهشاتو نفسانی مونږ او تاسو ټول په کبیره ګناهونو مجبور کوي. نو خامخا په جهنم ته ځي دا انسان. نو دغه ټول به ترک کې زړه به راته وایي چې مونځ مه کوه یخني ده وروستو به وکړي. زړه اوس وایي نفساني خواهش راکړت شوی چې آرام ضرورت مونځ به وروستو وکړي. خیر دی لږ وروستو به زه مونځ قضا شي. اوس دا مونځ چې مونږ نه کوو نو دا د چا دپاره؟ د نفس د خوشحالولو دپاره. مور پلار قدر فرض دی. د مور پلار روټۍ چې کپړه جامه په بچو فرض ده چې بچې بالغ شي. مور بیمار ده ډاکټر له بوتل غواړي، مور له روټۍ لیږل غواړي. په انتظار چې اوس به یو للی د طرفه ما غټ کړی دی اوس به روټۍ راشي، د بل زوی د طرفه به روټۍ راشي. زوی خو ته نه وي چې د چا نه مور پلار خفه دي د خپلې خېټې او د ښځې د خېټې او د بچو د خېټې غم کوي او د مور پلار د خېټې د بدن د کپړې غم نه کوي. دا د زوی ویلو لایق نه دی زما په نظریه. دته زوی ویل نه دي پکار او دی انتظار کوي ورته ګوري او هېڅوک روټۍ ټایم تیر شي 2-3 ګنټې پې ور وړي. مور اوږې ناست سره پلار اوږې دا دې چې نه لېږي دا دې چې د مور ادب او احترام کې د هغې حقوق نه ادا کوي د مور پلار. دا په څه مجبوره شو؟ تا نفساني خواهش ورته وایي مه کوه. پرېږده بیا بل وزر پسې خبرې کولې وي د هغې بلې ډېر صفتونه کول هغه د ښځې صفت کو ور دي کې ول هغه روټۍ ده. دا تا ته چا دا خبرې وښولې؟ نفس خواهش. نو هره ګناه شاته نفس ولاړ دی خواهشات. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې جهنم په خواهشاتو کې پټ کړی شوی. الله مو جهنم نه وساته. غرض دا دی خبره دې نه لاړه چې قرآن کریم تلاوت کوئ. قرآن کریم الله تبارک وتعالی زمونږ استاد د نور د هدایت د دنیا او د آخرت